تاسو تاسو کو د ډبل 1 ډبل 2 په حواله سره نو ما دا ورېدل چې یاره کم د سواد لپاره یو نیم کال مخکې چې کومه دغه شی وه اپروول شی نو په هغې کې الرېډي ګاډي راغلي هم دي او هغې کې 4 ګاډي و چې منم جبې ته ورکړی شوي دي 2 ګاډي چې دي هغه ګبین جبې ته ورکړی شوي دي او 2 ګاډي شور سیټ ته روان دي نو دا ډېر ښه خبر ده موږ دا وایو چې په دې علاقه باندې یو کلی پاتې نه شي هر چا ته دی هر ځای ته دی دا ډبل 1 ډبل 2 میلاو شي خو که تاسو وګورئ نو یو خو که تاریخي لحاظ سره هم وګورئ نو ګبین جبه صحیح ده چې یو دغه ځای دی سیاحتي ځای دی هغې دپاره ډبل 1 ډبل 2 هوټل یې دا هر څه پکار دي که نه پی ټي ډي سي هر شی پکار دی خو که وګورئ نو زموږ د حلقه یا زموږ د علاقه دا په سیاحت باندې هم ډېره مضبوطه ده لکه که وګورئ په ګبین جبه کې به صحیح زه نشم ویلی دا تاسو په نیګټیو انداز کې وانهلی که د چا پکې سیلف انټرسټ یا نشم ویلی د چا پکې ټیکهداري د چا پکې رشتهداري د چا پکې دغه پارټنرشپي شراکتونه وي هغه نشم ویلی خو که وګورې نو د دنیا نه چې د پاکستان کې خو ده خو ځین چې په دنیا کې کوم افشار چې زموږ سره دی جاروګو دا په دې غونډ پاکستان کې د بل چا سره هم نشته او په ایشیا کې هم د چا سره نشتي نو موږ خو په اول نمبر بیا دغه جوړېږي د جاروګو جوړېږي موږ په چا باندې ټک نه کوو موږ د معاشرې هغه عکاسي چې د هغه کوو خو وزیر اعلی صاحب ته که موږ وګورو نو هغه د جاروګو ابشار یا د سلاتن یا د پیوچار مرادي په لحاظ سره هغه ګبین جبې او ملم جبې طرف ته چې دی نو ډېره توجه ورکوي په دغه حوالې سره تاسو څه ویل غواړئ آیا سوات زمونږ چې دی نو دا یو سوات نه دی چې موږ سوات ته په یو نظر ډبل 1 ډبل 2 د وسني دور ضرورت دی او اشد ضرورت دی ستاسو په علم کې ده چې ابلوز په ګامسیر کې واقع وشوه نو د فاصلې د وجې د اپنې مدد آپ کې تحت خلکو مریضان چې دي یا زخمیان چې دي هغه راچوت کړو زموږ سره دا فیسلټیز نه بیا په 13 د ډبل 1 ډبل 2 مقصد دا نه دی چې گاډی وغورځي دوی به راشي دوی به گاډی راچوت کی یا به مریض ته فرست ایډ ورکي ډبل 1 ډبل 2 کې و محکمې دي او په هغه کې مختلف کیټیګریز راځي بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی مهربانه بادشاه دی عزتمندو ستاسو ورور ثناء الله خان خیل د یو نوي پروګرام سره ستاسو په درون خدمت کې حاضر دی عزتمندو دا وخت چې دی نه زه د روډینګار په ایکسچینج کې موجود یم او بلکې د روډینګار ایکسچینج ته انټر کېږم تاسو به وایئ چې د روډینګار په ایکسچینج کې نن څه چل شوی دی چې دی هلته تللی دی نو زما د روډینګار د ایکسچینج سره چې دی نه څه قسمه په هغې باندې ویډیو نه جوړوم زما د ویډیو کم مقصد چې دی نه هغه ډېر جدا دی او ډېر سمپل دی څنګه چې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان چې دی نه هغه ډېر ترقیاتي کارونه وکړه په سوات باندې او ډېر د صفت وړ هم دي سموده مخکې هغوی د بها منډل ډاک کومه علاقه چې ده د دې دپاره د ریسکیو 1122 منظوري ورکړې وه هغه بیا په ګوالیرې کې او آس پاس علاقې کې د هغې دپاره ځایونه هم اخیستی شوي خو هغه ځایونه بیا واپس کړی شوي دي بیا هغوی چې دی نه د کم ایکسچینج کې چې زه موجود یم دا وخت دا ایکسچینج چې دی نه دا هغوی د دې دپاره منتخب کړی دی او د دې د عملې سره خبرې اترې شوي دي په دې حواله سره چې یاره دلته موږ د ریسکیو 1122 کومه محکمه چې ده نه هغه به دلته رالیږو ګاډي به رالیږو سټاپ به رالیږو هغه سټاپ چې دی نو هغه د نننۍ ورځې پورې راونه رسېدو ګاډي هم چې دی راغلي دي مټې ته او هغه ګاډي چې دي هغه په کم طرف باندې تللي دي او د ریسکیو چې کم کار دی هغې باندې به هم تاسو ته رڼا اچو چې د ریسکیو یوازې دا کار نه دی چې دوی د یو ځای نه مریض په خپل ګاډي کې اوچت کړي او هسپتال ته یې ورسوي د ریسکیو ډېرې زیاتې ذمهداریانې دي او دې علاقې ته چې دی نو څومره ضرورت دی د هغوی دلته زموږ سره څه خلک ولاړ دي د هغوی سره خبرې اترې کوو چې دیو په دې حوالې سره څه ویل غواړي السلام علیکم وعلیکم په خیر الله دې وبخه ډېره مننه ډېره زیاته شکریه خپل تعارف را سره وکړئ او بیا کومه مسله چې ما دلته بیان کړه د دې په حوالې سره به څه ویل غواړئ وزیر اعلی صاحب چې دی نه د ریسکیو هغه منظوري کړې وه د ګوالیرې او بیا د دې علاقو دپاره او په هغې کې چې دی نه تقریبا یو نیم کال ووته او بیا چې دی نه اوس موږ اورو چې امبولنس یې راغلي دي مټې ته خو چې هغه امبولنس یې په کوم طرف باندې لاړې ده اوسه پورې دلته رانلي جی ثناء الله صاحب ډېره مننه زما نوم چې دی ممتاز خان یوسفزی او د دې پښتونۍ د بر سوات سره تعلق لرم څنګه چې تاسو خبره وکړه د وزیر اعلی صاحب او د دې حلقې په حوالې سره نو څنګه چې اول په سر باندې کله د دې حکومت د جوړېدو وخت راغی نو زما خیال چې وزیر اعلی صاحب ته هم لا پته نه وه او ما یو پوسټ ورکړی و چې الحمدلله د سوات دپاره یو دویم اعزاز دا راغی چې اول زموږ پرایم منسټر او پی ام او کیرټیکر او د هغې نه بعد الحمدلله سی ام چې زموږ د علاقې نه به جوړېږي نو لکه دا ډېر د فخر او د خوشحالۍ خبره وه او الحمدلله نن پرې موږ ډېر خوشحاله یو نو دلې که تاسو وګورئ هغه ته خلک دا نه وایي چې وزیر اعلی صاحب وایي خپل وزیر اعلی نو د خپل وزیر اعلی مقصد دا دی چې هغه د خپل علاقې د خپل خلک د خپل قوم تپوس بر وخت وکړي
د علاقې کې څوم مسایل دي ځکه دا همیشه چې د شاته پاتې شوي وه نو د پرمختګ دپاره د دې چې کوم ترقیاتي کارونه دي دا خپل وزیر اعلی کار دی. دغسې الحمدلله زموږ په دې حلقه باندې الله پاک دومره رحم کړلی چې که ته وګورې د کابینټ نیمې منسټرۍ زموږ سره دي په دې حلقه باندې دي. نو په دې حلقه کې که څه قسمه محرومي راځي او څه قسمه نن پکې څه کمې پاتې شو نو دا به موږ انتهایي بدقسمته به یو. دا به ډېر د افسوس خبره وي. نو اول خبره خو دغه وه. باقي تاسو تپوس وکړو د ډبل ون د ډبل ټو په حوالې سره نو ما دا اورېدل دی چې یاره کم د سواد دپاره یو نیم کال مخکې چې کومه دغه شوې وه اپروول شوی نو په هغې کې الرډي ګاډي راغلي هم دي او هغې کې 4 ګاډي و چې منم جبهې ته ورکړی شوي دي 2 ګاډي چې دي هغه ګبین جبهې ته ورکړی شوي دي او 2 ګاډي شور سایډ ته روان دي. نو دا ډېر ښه خبر ده. موږ دا وایو چې په دې علاقه باندې یو کلی پاتې نه شي. هر چا ته دی هر ځای ته دی دا ډبل ون ډبل ټو میلاو شي. خو که تاسو وګورئ نو یو خو که تاریخي لحاظ سره هم وګورئ نو ګبین جبهه صحیح ده چې یو دغه ځای دی سیاحتي ځای دی هغې دپاره ډبل ون ډبل ټو هوټل یې دا هر څه پکار دي که نه پی ټي ډي سي هر شی پکار دی. خو که وګورې نو زموږ د حلقه یا زموږ د علاقه دا په سیاحت باندې هم ډېره مضبوطه ده. لکه که وګورې په ګبین جبهه کې به صحیح زه نشم ویلی دا تاسو په نیګټیو انداز کې وانهلی که د چا پکې سیلف انټرسټ یا نشم ویلی د چا پکې ټیکهداري د چا پکې رشتهداري د چا پکې دغه پارټنرشپي شراکتونه وي هغه نشم ویلی. خو که وګورې نو د دنیا نه چې د پاکستان کې خو ده خو ځین چې په دنیا کې کوم افشار چې زموږ سره دی جاروګو دا په دې غونډ پاکستان کې د بل چا سره هم نشته او په ایشیا کې هم د چا سره نشته. نو موږ خو په اول نمبر بیا دغه جوړېږي د جاروګو جوړېږي. که په هغې نه علاوه په ښایست وګورې نو دې سلطان ته چې راشي که نه زه چې دې ته راشم یقین کوم سړی جنت ته چې راشي داسې ښایست په دې دنیا کې یو ځای نشتي. دې سره خو یو ځای ته نشي برابرولی. نو زمونږ اول خو دا ده چې 3 یونټ کونسل یې کړی دی دغه وګورې آبادي نو د آبادۍ په لحاظ سره موږ کافي لکه ګنجان آباد علاقه ده کو بیا د ایریا د اوږدوالي وګورې نو دا دومره علاقه ده چې ته روان شي که نه او ګرځې نو یو ورځ باندې غونډه وباسي. زموږ د زه خو دوبۍ کې پاتې شوی یم نو زه یم چې دوبۍ نه ده په کې دلې 3 دوبۍ جوړېږي نو دومره زموږ غټه علاقه ده. د هغې لحاظ سره که وګورې نو بیا د حلقه زموږ چونکې زموږ منسټر هم زموږ د علاقې دی سی هم زموږ د علاقې دی. نو زما دا یو درخواست دی چې اول خبره خو دا ده چې کم د دې حلقې دپاره د دې ځای دپاره د دې یونین کونسل دپاره کم ډبل ون ډبل ټو منظور شوي دي هغه دې صرف دلې راوړی شي. دا د دې ځای حق دی په هر لحاظ. ما تاسو ته وایي که سیاحت ته ګورې که علاقې آبادۍ ته ګورې او که د دې ضرورت ته ګورې. بیا د هغې نه بعد ګبین جبیل هم پکار دي منم جبیل هم پکار دي زموږ کالام بحرین هم پکار دي شور هم پکار دي چې څومره زموږ علاقې دي سواد ټول له پکار دي. خو دا موږ په سختۍ سره اول درخواست کوو بیا په سختۍ سره وایو چې کوم زموږ حق دی خو موږ لکه نه غواړو چې بل چاته دې لاړ شي. د هغې خو موږ به تپوس کوو ځکه دا زموږ د هر یو د دې علاقې د باشنده حق دی چې هغه د خپل حق تپوس وکړي که نه. نو دا به موږ تپوس کوو چې یاره دا ولې فرض که دې دپاره منظور شوي دي نو دا ولې بل خوا ځي یا آیا په بل ځای کې چا څه انټرسټ دی څه خاص کمال پکې دی او که نه څه نور څه وجه ده. 2 وجې کېدای شي یا خو د دې حلقې سره د چا مینه نه محبت نه یا بله حلقه چې د هغې سره مینه نه کړي د نور جهات په وجه باندې سیوای چې په هغې د چا خپل څه سیلف انټرسټ وي. نو زه به دا وایم چې یاره دا ضروري ده او په دې به موږ معلومات هم کوو تپوس به هم کوو. خو زه به دا درخواست په دې ځای باندې وکړم ستاسو په وساطت سره وزیر الله صاحب ته هم او محب الله صاحب ته هم چې یاره تاسو مهرباني وکړئ دا که چا کړي زموږ دا یقین دی چې هغه ته پته نه وي که دا چا کړي نو سمدستي یو دا خو اډر شي دا واپس کړئ او موږ ته اول زموږ ګاډي راکړئ د هغې نه بعد چې بیا د باقي علاقو ته ورکړئ. نور په دې حواله تاسو یوسفزۍ صاحب موږ زیات داسې ګورو چې موږ په چا باندې ټک نه کوو موږ د معاشرې هغه عکاسي چې د هغه کوو. خو وزیر اعلی صاحب ته که موږ وګورو نو هغه د جاروګو ابشار یا د سلاتن یا د پیوچار مرادي په لحاظ سره هغه ګبین جبهې او ملم جبهې طرف ته چې دی نو ډېره توجه ورکوي. په دغه حوالې سره تاسو څه ویل غواړئ آیا سوات زموږ چې دی نو دا یو سوات نه دی چې موږ سوات ته په یو نظر باندې وګورو؟ زه خو به دا یم چې سوات هم خو پوره کیپیکې ته به وزیر اعلی صاحب په یو نظر ګوري. هغه د دې حلقې وزیر اعلی نه دی هغه د پوره کیپیکې وزیر اعلی دی. نو هغه که څومره هم زموږ نادرن ایریاز دي دا علاقې دي هر یو ته په یو شان ګوري. باقي تاسو د ګبین جبهې د ملم جبهې خبره وکړه نو زه زما یو عادت ته چې زه بغیر د تحقیقاتو نه خبره نه کوم خو داسې مې اورېدلي دي چې په دې کې د خلکو خپل سیلف انټرسټ شته. نو دا خو خیر موږ چې معلومات موږ سره په لاس کې ثبوت راشي بیا موږ وایو واقعي دې کې څه شته. خو باقي زه دا وایم چې دا نه ده پکار دا د میرې مور کوم دغه چې دی سلوک دا بالکل زموږ سره نه دی پکار. ما تاسو ته ووایي چې په ښایست زموږ سره څوک مقابله نشي کولی زموږ سره چې کوم افشار دی د هغې سره څوک مقابله نشي کولی او زموږ ستاسو غوندې ښایسته خلک د دې ښایسته ځوانان د دې سره هم څوک مقابله نشي کولی. نو اول د دې حق دی وروسته د نورو خلکو حق دی او دا تاسو چې کوم خبره وکړه نو هغه به خیر انشاءالله موږ به وګورو چې که دی صحیح نو بیا به تاسو جواب درکړو اوس موږ سره داسې څه علم نشته. ډېره مننه یوسفزۍ صاحب ډېره مننه. ستاسو تعارف څه دی ورور او د دې حوالې دې مسلې په حوالې سره څه ویل غواړئ؟ مننه جی زما نوم عثمان علي سینا دی د روډینګار سره تعلق ساتم. څنګه چې ممتاز خان یوسفزۍ ښه په تفصیل ووایي داسې ده ډبل ون ډبل ټو د وسني دور ضرورت دی او اشد ضرورت دی. ستاسو په علم کې ده چې ابل ورځ په ګامسیر کې واقع وشوه
نو د فاصلې د وجې د اپنې مدد آپ کې تحت خلکو مریضان چې دي یا زخمیان چې دي هغه راچوت کړو زمونږ سره دا فیسلټیز نه بیا په 13 د 1122 مقصد دا نه دی چې گاډه وګرځي دوبه راشي دوبه گاډه راچوت کی یا به مریض ته فرست ایډ ورکی 1122 کې و محکمې دي او په هغه کې مختلف کیټیګریز راځي په هغه کې د زناور د غورځېدو نه والا او نیچرل ډیزاسترز چې دي یا په واورو کې خلک پساو شي یا تاسو ته مو چې و محکمې دي کنه نو چونکې کدا زمنګ نه دا محکمې بل خوازي یا موږ ته په دې کې په کم نظر کته کېږي نو زمنګ علاقه چې د ډېر غټ سہولت نه چې هغه به محروم شي او چونکې زمنګ حق دی دا کم سیټ اپ چې دی په دې کې زمنګ د دې ویلج کونسل ډېر غټ لاس دی دا په خو خو دوه خلک ناسي د دې خلکو وسره منډه ترله دا غبین جواب ټیکي اوس به ډیولپ شوی او د خلکو ورته رجحاناتي خو زمنګ چې د په پریارټي بیس پکاره چې موږ ته سہولیت راکړي یو جهان مننه خپل نوم راته ووایه او بیا دا کومه مسله چې ستاسو علاقې ته درپېښه ده د دې په حوالې سره د حکومتي وخت نه څه غوښتنه لرئ؟ زما نوم اقبال دی او زه د دې اوسېدونکی یم. دوی منتظر علي صاحب او د عثمان خبره وکړه موږ خو د دې خبرو چې یاره 1122 गाड़ी मंगला राजी 1122 गाड़ी नवाज मंग खबर जो 1122 د دې علاقې गाड़ी بل علاقې ور کړل نو دیو دې مهرباني وکړي زمنګ د علاقې دغه نه وړي زمنګ نه زمنګ چې کم حق ته د منګلا راکې د بل علاقې له کدیو کینو د دیو هغه حق ته غوی لور کو زمنګ حق ته منګلا راکې امنګ دام خبر چې د اسچینج د پاره د اسچینج کې برازي او زه ولا هغه څه ټاکل شي ولکه اوس خبر شو چې هغه بل طرف توړل لکه دې مهرباني وکړي چې زمنګ حق ته منګلا راکې او د بل چا کوي ا د بل چا لور کوي یو جهان مننه قدرمندو کتونکو دغه حالات دي او دغه واقعیت دي دغه خبرې اترې تاسو ټولې واورېدې څنګه چې زما رور سینا وې چې د 1122 یوازې دا کار نه دی چې یاره دیو د فرست ایډ ورکړي یا یو ځای کې اکسیډنټ شوی دیو د مریض والی هسپتال ته دی ویسي د دې سره ډېر کارونه دي د 1122 چې دی نه هغه باقاعده که کوی ته یو ځناور ارتاو شوی یا انسان ارتاو شوی یا یو خوړ کې یو ځناور ارتاو شوی یا په ونه کې یو مرغۍ نښتي د هغې سره سره په علاقه کې چې کومې کونډې خویندې میندې د هغوی په واورو کې د هغوی کورونه جارو کول او هغوی له کوټه چاپې کول دا خبرې به زه راولم په نوټس کې ځکه چې دا د ریسکیو 1122 چې ده نه دا د هغوی کارونه دي نو قدرمندو کتونکو دا خلک چې دي دیو وزیر اعلی صاحب نه وایي تاسو دیو خبرې واورېدې دیو وزیر اعلی صاحب نه وایي دیو خپل وزیر اعلی وایي او خپل وزیر اعلی چې دیو چې نن د خپل وزیر اعلی نه کومه غوښتنه لري نو ځکه تاسو ته ووایم په دې علاقه باندې چې کوم سیلابونه راغلي وو نو که دلته چېرته 1122 وې نو په دې کې چې کوم جاني ځانونه چې کوم ضایع شوي دي نو هغه به د ضایع کېدو نه بچ کړی شوي وو او دلته چې دی نو ډېر اقدامات به شوي وو خو افسوس دی چې زمونږ په ملک کې چې کار کېږي نو په هغې کې ډېرې مودې لګي نو زمونږ هم د خپل وزیر اعلی نه دغه غوښتنه ده او دغه توقع ترې لرو چې هغوی د سوات دپاره او د KPK دپاره ډېر ښه کارونه کړي دي نو د دې علاقې چې کومه مسله ده د دې علاقې چې کومه ستونزه ده نو دې ته دې هم په سیریس نظر باندې وکتی شي او د دې ځای دپاره چې کوم ګاډي راغلي دي نو هغه د دې علاقې ته حواله کړی شي تر بل پروګرامه پورې به ستاسو ورور ثناء الله خان خیل ستاسو نه اجازه تخلي د خپل کلي د خپل ولس د خپل ځان ډېر زیات خیال وساتئ په لوی الله مسپارمه د لوی الله په امان